ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې څوکه خلکو مرسته کوي، ملاتړ کوي. رمضان المبارک را روان دی، یو ډېره زبرګه میاشت را روانه ده. په دغه کې نیتونه ټیک کول دي، صبر کول دي، یو احساس ځان کې پیدا کول دي چې د غریب او بې وسه خلکو موږ مدد څنګه کوو. نو دا یو میاشت ده او دا موږ ته الله پاک یو چانس راکوي. الله دې کړي چې موږ پکې ژوندي وو او د عبادتونو د خدمتونو لوټنه پکې وکړو. نو په دې لحاظ سره چې څوک هم د چا سره مدد کوي نو صرف د الله سره واسطه ساتل، انسانانو سره نه. ډېر خلکه د پاټو په وجه باندې بغض ساتي، کینه ساتي، انا ساتي، د دغه لیډرانو په وجه باندې چې یاره د علب خان شیرپو خو بس خبرې کوي خلکو پسې او دا چل دی او هغه چل دی. بهرحال نه په چې احسان کوو نه د چې احسان اخلو، صرف خپل کار ورته ښایو چې سم وس کې وي نو خلکو ته ورکو او چې نه وي نو بس نه وی. دغه یو سلسله جاري ساتلې ده. نو چې کوم خلک زمونږ سره مدد تعاون کوي نو دا اوس نه د کلونو راسي. د دغې بعضې خلکو چې چاله ګیلاس کې اوبه نشي ورکولی نو د هغوی دغه عادت دی، غل چور دا هغه دا خبرې دا بس اوس یو فطري خبرې جوړې شوي دي. نو دغې سره موږ بلد شوي وو، خو چې څوک تعاون کوي مدد کوي نو هغوی هم ورسره بلد شوي دي چې دا خلکه نه په خپله د خیر ښېګړې کار کولی شي نه بل خیر ښېګړې کار ته پرېږدي. ما سره دا کومه زنانه چې ده دا مورکې دا د کلونو راسې دلته راځي. 3 لوریانې دي، یو لور یې وفات شوه، د 2 لوریانو تعلیم، د کال نه زیاته د کور کرایه، دا یو سیسټم د دې ځای نه روانو. خو بیا هم خوراکونه چې کوم دی روژه کې کله راشي نو رانه خالي لاس نه ده تللی. څه به یې مورې په دې موقع؟ شکر دی الحمدلله. خیر الله تاسو له ژوندونو او برکتونو بچی درکړي. زما دا 8 کال دی چې زه راځم او ما غریبي سره امداد کوي. خدای دې سره امداد وکړي. زه فقیره عاجزه ښځه یم، بې وسه بې دسته یم، نه مې زوی شته، نه مې لور شته، نه مې کور شته، دغه ماشومان یې لوڼه مې دي، هېڅ سره مې نشته. او خدای هم دې دا په لکونو په زرګونو قبول کړي او خدای دې زندګي زیاته کړي او خدای هم کامیاب کړه. د دې وزونه له الله یو په دوه درکړه. او زه غریبه ښځه یم، بې وسه بې دسته یم، د کټه مو وس نه کېږي. اوسه پورې په ځمکه څملو هېڅ ډېر غریبانان یو، ملاګانې مې ماتې شوې دي. مخ ته مه ګورئ، هېڅ ته راته نشته. ډوډۍ ورکولو والا رب دی، د خلکو نه غواړم، بچو له ځان له یو. او خدای دې هر چا سره کو ګراني د خو هم نه مخ مې څوک په سپینو ډوکو یې څوک مې مخ نه غورځوي. خو زویه نه م کټ شته او نه م پوزې شته، هېڅ هم نشته بغیر د الله د اسرې نه. او بس په 2 کالو کې دا خو اوس خلک ګوري که نه. علب خان شیرپو د سره څه څه وکړل؟ زویه ماله به یې د کور کرۍ راکوله، ماله به یې د خپله ځانه به م راکوله. خو د زویه موږ له زما چې څه امداد و هغه به یې را سره ډېر زیات کو. د خپله کوره به یم لکه ډېره ترې خوشحاله یم. الله دې خوشحاله کړي، الله دې مسافرو له ژوندونه ورکړي، د دې وزونه د الله یو په دوه ورکړي. او زویه موږ په تاسو آباد یو، زما هېڅ سره نشته، زما تاسو بچي او بس تاسو را سره امداد کوئ بچي، زما هېڅ سره نشته. که یو کټ مټم لاله چته د الله د رضا لپاره واغېشته خشته مبارکه میاشت ده نو تراویح به وکړو، موږ به پکې څملو، تاسو ته به دا وکړو. کټ لاله څوک نه الي زویه، ډېره غریبه یم. کټونه ګران دي ګران دي چې چاته ویم نه وي ګران دي ترورې. هېڅ سره چې زه دا نه لږې ډېرې راوړم بازار کې ګرځم زویه غریبه یم. نو لکه د وسه مې نه کېږي. که ما سره دا امداد وکړو ډېر ښه به را سره وکړې. الله دې تاسو کتونکو دا اوس هم خیر غواړي، خو دې به مخکې هم خیر غوښتو. دا بیا ما په خیر بنده کړې وه 3 کاله چې کم دی نو دا بس ما ورته خپل عبادت کوه. خو بیا هغه خلکو د وجې چې کم دی نو عادي باندې هغه کرایان هر څه بند شو. بهرحال الله پاک ویني بره د الله کیمره لګېدلې ده. موږ چې څه کوو انسانانو له نه کوو چې په چې احسان وکړو. زما نه به د خپل حق تپوس کېږي، تا نه به د هغې کېږي او دې مور نه به د خپل حق تپوس کېږي. نو دغې دپاره یو سیسټم دی روان دی تر کومې چې ژوندي وو. د الله پاک ډېر شکر ګزار چې یاره په دې وخت کې دا مورې دا ځان سره چاولې واخله او دا والې ځان سره چڼه د سره واخله او دا د سره بوجې وړه چې کوم دی صحیح ده. ګرانو کتونکو انشاءالله دا سلسله و مخ په وړاندې بوځو. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، خو تاسو موږ سره د روژه کې د غوړو په شکل کې، د وړو په شکل کې، د چینو په شکل کې، د دالو په شکل کې، د روجو په شکل کې څه قسمه کومک کولی شئ دلته روړی شئ. دلته غریبانان راځي، د غریبانانو له به ورکړو. ډېره مننه.